الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. الله رب العزت په انسان باندې احکامات لازم کړی دي، لیکن د الله ذات او احسان دومره لوی دی چې په بعضی احکاماتو کې او په بعضو موقعو کې الله انسان له ریلیف ورکوي. بعض داسې صورتونه دي چې هغه ریلیف ورله حد معافی ته رسولی دی، یعنی هغه حکم یې ختم کړی دی بالکل، او په بعضو صورتونو کې هغه حکم کې ورسره اسانی راوستی ده، کموالی راوستی دی. لکه زنانه د حیض په صورت کې مونځ چې دی نو هغې دپاره معاف دی، روژه هغې دپاره معاف دی، لیکن وروستو بې قضا راګرځئ. دغه شان د سفر په حالت کې که مونږ وګورو نو قصر دی، مونځ چې دی هغې نیمګړی کړی دی، مونږ ته اساني راوستی ده. روژې کې زموږ سره رخصت راوستی دی چې یاره اوس کې وخوري وروستو بیا قضا راوګرځوه، ګناه پکې نشته. ډېر داسې احکامات په شریعت کې موجود دي چې الله په هغې کې انسان دپاره اساني پیدا کړې ده. په دغه حکمونو کې یو حکم چې دی هغه د موضوع باندې د مسې کول هم دی. په موضوع له پاسه مسې کول دا سنت دي. سنت نه مراد دلته دا دی چې دا ثابت به سنت دي، یعنی معنا اولا نه دي، د غسل نه غوره او اعلا نه دي، بلکې ثابت به سنت دي. که یو سړی په موضوع باندې مسح کول غواړي نو شریعت وی بالکل ستا دپاره جایز دي. د ژمي په یخ موسم کې چې خپې وینځل انسان ته انتهایی ګران وي نو الله انسان دپاره مسلمان دپاره دا اسانی راوسته چې ته دا وکړه چې په موضوع باندې له پاسه خیر دی مسح کوه، بار بار خپې مه وینځه. دا ریلیف الله رب العزت د مسلمان دپاره مقرر کړی دی. او دویمه خبره دا ده چې اولا مسح کول دی او که نه غسل دی، نو غوره خبره دا ده چې سړی په اودس کې خپې ووینځي، لیکن که یو سړی خپې نشي وینځلی د یخ د وجې نه یا د بل څه عذر د وجې نه، نو دی په موضوع باندې مسح کولی شي. دې دپاره دا خبره ضروري ده چې په کومو موضوع باندې مسح کول جایز دي. دا یو اختلافي مسله ده د احناف او د شوافیعو په نسبت باندې. موضوع باندې مسح کول د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې بالکل جایز دي او ثابت به سنت دي. لیکن کم قسم موضوع چې په هغې باندې له پاسه موږ مسح کولی شو، نو د احنافو په نسبت باندې هر هغه موضوع چې هغه کلکې وي، ډبلې وي، او داسې موضوع وي چې بغیر د تسمې نه یا بغیر د مزي نه هغه کلکې شوي وي، او دغه شان 3 میله پورې په هغې کې سفر کیدی شي، او بل شرط دا دی چې د هغې نه اوبه دنده نه ځي، خپې ته اوبه نه رسي، یعنې ډبلې وي، نو داسې قسمه موضوع چې دي په دې باندې مسح کولی شي. دې نه هټ کې که چېرې نری موضوع وي یا موږ ورته د خپلې جورابې والو، نو په داسې قسمه موضوع باندې یا په دې جورابو باندې مسح کول جایز نه دي. دې دپاره یو شرط دا دی چې موضوع به داسې موضوع وي چې ټوله خپه به یې پټه کړې وي، یعنی نیمې موضوع به نه وي لکه عام نن سبا په بازارونو کې میلاویږي د بوټانو به شانتې چې کومې موضوع وي، په دې موضوع باندې له پاسه مسح نه کیږي. موضوع هغه موضوع چې هغې د پړکو پورې خپه پټه کړې وي، په داسې قسمه موضوع باندې مسح کول جایز دي. ها که چېرې یو موضوع ده په هغې کې دومره سوری راغلی دی چې د 3 ګوتو مناسب دا وړې ګوتې 3 په هغې کې برابر راځي، نو داسې قسم موضوع باندې مسح نه کیږي. لہذا دې موضوع باندې بیا مسح نه کې، دا به لرې کې. خو که د 3 ګوتو نه کم مقدار باندې هغه سوری و یا شلیدلی و، نو په هغه موضوع باندې مسح کیږي. په موضوع باندې په کم صورتونو کې مسح کول جایز دي؟ موضوع باندې مسح کول په هغه صورت کې جایز دي چې کله انسان موضوع په داسې حالاتو کې اغوستی وي، په خپو کړي وي چې خپه یې وینځلې وي، یعنی د غسل یا د اودس نه پس چې ته خپې ووینځې نو بیا به ته موضوع خپې ته واچې او په هغې به له پاسه بیا مسح کې. او دا دې مسح مدت په کله شروع کیږي؟ د کم وخت نه چې انسان اودس مات شي، بیا اودسي راغله، نو د دغه ټیم نه والا او د بل د مقیم دپاره 24 غنټې او د مسافر دپاره 3 ورځې 3 شپې، د هغه را روان وخت د هغه ټیمه پورې به بیا دا مدت شمارلی کیږي. یعنی مثال یو مقیم دی او هغه نن مازدیګر موزه واغوسته او ماښام مانځه دپاره هغه اودس مات کو، نو دی به اوس د ماښام د مانځه نه واله د بل ماښام مانځه پورې، د بل ماښامه پورې به دی څه کوي، د موضوع هغه مدت شماري او په دې باندې مسح کوي. د مازدیګره پورې به نه وي، بلکې د ده مدت به د ماښام نه شروع کیږي.
که دی مسافر دی نو د دې ماښام نه واله او 3 ورځې پس چې کوم ماښام راځي د هغې پورې به د مدت څه کېږي شمارلی کېږي د مازدیګره پورې به نه که ماسپښین اغوستي او ماسخوتن یې اودس مات شو نو د ماسخوتن نه پس به د مدت شروع کېږي په موضوع باندې د مسې کولو طریقې کار څه دی دا به څنګه کېږي په موضوع باندې مسې کولو طریقه دا ده چې انسان د خپلې خپې له پاسنۍ حصه یعنی لاندې د ځمکې والا حصه نه له پاسنۍ حصه په دې باندې 3 ګوتې داسې د 3 ګوتو په مقدار باندې د ګوتو طرف نه شروع وکړي او بره د پنډۍ طرف ته راشي او لاس پرې راکاږي دا یو مسح شوه یو لاس په یو باندې دغه شان په بل خپه باندې بل لاس یا په یو لاس باندې یو خپه بیا لاس لونکي په بل خپه باندې بل لاسو نو په دې طریقې باندې د موضع مسح کیږي د موضع مسح په لاندې حصه باندې نه کیږي ځکه د علي رضی الله تعالی عنہ اثر مبارک هم دی کنه وایي که چېرې دین دا د عقل نه اخذ کېدی نو موږ به په موضوع باندې د لاندې نه مسح کوله بلکې دین دا د عقل نوم نه دی بلکې دا د نقل نه دی او په نقل کې موږ ته دا راغلی دی چې په موضوع په لپاسه حصه باندې به تاسو څه کوئ مسح به کوئ او د موضوع دا مدت چې دی دا به کله ختمیږي نو کله هم چې انسان د خپې نه موزه لرې کړه نو د موضع مدت ختم شو مسح ختمه شوه یا د موزه دومره سوری شوه وشلیده چې په هغې کې د 3 ګوتو امره برابر ځای سیره شو کولاو شو نو د موزې مدت چې دی هغه ختمیږي په دې سره نه ختمیږي که د چا په موزه له پاسه اوبه واوړي نو په دې باندې د موزې هغه مسح نه ختمیدی شي یا د موزه چې کومه ده نو هغې ته دنده اوبه لاړې نو په دې صورت کې هم د موزې مدت نه ختمیږي بلکې د موزې مدت به هله ختمیږي چې کله دی د خپې نه موزه لرې کړي که یو سړی وایي چې زما په موزه باندې له پاسه ګندګي ولګېده نو آیا د دې ګندګۍ د وجې نه د موزې مسح زما خرابه شوه نو دا مسله واضحه ده چې د موزې په لپاسه حصه باندې ګندګۍ لګېدو سره موزه مسح چې کومه ده هغه نه ختمیږي بلکې دی به دا ګندګي ووینځي او هغه موزې کم مدت چې دی او د مسح کومه طریقې چې ده هغه په خپل حال باندې برقرار پاتې ده ګندګي وینځل د دې دپاره شرط دی یا دی له دنده اوبه لاړې نو د دې دنده اوبو په تلو کې هم د موزې مدت چې دی نو هغه نه ختمیږي نو دې خبرو نه دا معلومه شوه چې الله رب العزت انسان له څومره ګنجایش ورکوي د هر احکام دپاره دین اسلام دا یو داسې دین دی چې انسان په دې باندې کله چلیږي نو هغه له په دې کې اساني ډېره زیاته میلاویږي بدیګر نور مذاهب چې په هغې کې څومره سختیانې دي یا مونږ وګورو نو په شریعت کې به دا خبره و چې په کوم ځای به ګندګي ولګېده نو هغه ځای به انسان د ځان نه کټ کو مثال یو کپړه ده نو مونږ هغه کپړه 3 ځلو وینځلو سره پاکو لیکن د دې نه مخکې په شریعتونو کې به هغه کپړې هغه ځای کټ کېدو الله رب العزت مونږ له دومره اساني راوستې ده چې مونږ خپل هغه احکامات چې دي نو په هغې کې دومره اساني ځان دپاره پیدا کولی شو او په هر حال کې د الله د عبادت دپاره مونږ ځان تیار ساتلی شو واخر دعوانا الحمدلله